وكقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق في مقام التمدح بالخالقية. دا اهل حق و عقیده ذکر کېده چې الله جل جلاله خالق د جواهر و د اعراض و د افعال ټولو دی. په دې باندې دلیل نقلیه او دلایل عقلیه ذکر کېدل. سو دلایل نقلیه بیان شول، مزید بل دلیل نقلی ذکر کی. الله فرمایي افمن یخلق، آیا هغه ذات چې هغه پیدایش کوي چې الله پاک دې کمن پشان د هغه څه چې لا یخلق، چې پیدایش نشي کولای، کوم چې ستاسو بوتان نو دا دواړه برابر شول نه. نو که چېرې دا بندګان هم خالقان شي نو بیا خدا د الله سره برابر. تمسک ته اشاره کوي، فرمایي دا الله ذکر کړي دي چې الله خالق دې، ستاسو د معبودان خالقان نه دي. دا الله دا پر صفت دا خلق ثابت دی، نو فی مقام تمدح بالخالقیت، مقام دا مدح کی ذکر کیږي چې دا الله دا پر صفت دا خالقیت دی، او نور کی صفت دا خالقیت نشته، دا مقام دا مدح شي. کچری خالقیت پر مخلوق کی عمرش بیا دا الله مدح پس شو، هغه خالق او دا مخلوق هم خالقان. دویمه دا ده چې وکونها کېدل د خالقیت مناطا لاستحقاق العبادت، دا مدار د استحقاق د عبادت لپاره. مانا چې کوم ذات کې خالقیت وي هغه ذات مستحق د عبادت دی. لہذا دا ذکر کېدل نو الله پاک د صفت د خالقیت دی، نو د مستحق د عبادت. کوم چې ستاسو الها دي مشرکانو دوی کی صفت د خالقیت نشته، نو ځکه دوی کی مدار د عبادت او استحقاق د عبادت نشته. بنا په دې باندې کچري مخلوق دی خالق شي او اخوا د صفت د خالقیت او هغه مدار د استحقاق د عبادت ګرځو، بیا خو به دا مخلوق چې تاسو ته خالق وای دا مستحقین د عبادت شو، دا مستحقین د عبادت دی، او دا خو باطل ده. نو ځکه مخلوق د پر صفت د خالق باطل. دا څو دلایل ذکر کړو عقلیه او نقلیه د اهل حق د پر. لا یقال یو شوبه ذکر کی او به د هغې نه جواب. حاصل د شوبې دا دی چې تاسو په عقل او نقل سره خبره ثابت کړه چې صفت د خالقیت صرف د الله د پاره ده، او مخلوق د پاره صفت د خالقیت نشته، او دا خالقیت صفت مدار د عبادت ده. فجمع و اعتراض دا ذکر کو چې ارکل خالقیت دا صفت خاصه د الله ده، او دا مدار د استحقاق د عبادت ده. پته ولګېده چې مخلوق کې دا صفت نشته، او چې کوم صفت خاصه د الله پاک او مخلوق ته ورکوي نو دې ته شرک وایي. بیا خو پکار دا ده چې تاسو معتزله او مشرکان وایي، ورته وایي دا مشرکان دي، کافر دي، ځکه د الله صفت مخلوق ته ورکړي. لا يقال اعتراض کې مو وایي چې په قائل بیا هغه حضرات چې قول کوي لکه معتزله بكون العبد خالقا، معتزله وي بنده خالق دی لافعاله ويكون من المشركين، بأداء المشركان نشيدون الموحدين. لأننا نقول الاشتراك هو اثبات الشريك. جواب فی او حاصل د جواب دا دی چې دوی ته موږ مشرکین نه وایو، دوی ته موږ مشرکین نه وایو،
دا یو په خپل ځای جدا مسله ده چې اهل قبله ته چې کوم د مشرک او کافر ویلی شي. نو د ابوالحسن اشعري دا ده چې کوم اهل قبله دي معنا قبلې ته مونځ کوي دې ته مشرک کافر نشي ویلی. ابو منصور ماتوریدي ورسره ټکي سیوا کوي چې اهل قبله ته موږ مشرک نه وایو خو بشرطي چې د منکر د ضرورياتو د دین نه نه او که چېرې د منکر شو د ضرورياتو د دین نه د تبع کافر وایو. تکفیر مسائل مخکې ذکر کی. لہذا خالقیت دا صرف صفت د واجب تعالی دی او دا د ضرورياتو د دین نه ده او د صفت د مخلوق د لپاره ثابت کو حقیقت کې د اهل قبله پاتې نشو. خو بیا جمهور معتزله ته مشرکین نه وی ولی علامه فرمایي تو شرک پیژنې مخکې شرک او پیژنه بیا په دې باندې چسپان کړه. د فرمایي شرک دوه قسمه دي، یو شرک په ذات او بل شرک په صفت دی. د الله جل جلاله چې څنګه ذات دی دغه شان ذات بل اومني نو دا شرک په ذات دی. لکه څنګه چې مجوسیان دي هغه دوه خدایان مني، یو خالق د خیر مني یو خالق د شر مني. خالق د خیر ته دوی یزدان وي او خالق د شر ته اهرمن وي. په نور الفاظو کې چې کوم خالق د خیر دی نو هغه ته تاسو الله وایي او کوم چې خالق د شر دی نو هغه ته تاسو شیطان وایي. لہذا دوی دا شیطان یا اهرمن د الله سره بالکل برابر شمیري. نو لہذا ورته ویلی شي دا شرک په ذات دی. څنګه چې دغه ذات مني داسې ورسره دویم ذات یې ومنو دا شرک په ذات دی. او دویم چې کوم دی شرک په صفت دی. معنا دا ده چې د الله جل جلاله صفت ته مخلوق ته ورکړي. څنګه چې دا صفت د هغه شانتي صفات اختیارات ته د مخلوق ته ورکړي. څنګه چې مشرکانو 380 یا کم و بیش خدایان مقرر کړي نو هغوی دا مستقل ګڼل چې دا زموږ الهه دي او زموږ نفع نقصان فایده دا راکوي. او دا چې کوم دی په نفع نقصان په دې صفاتو کې د الله سره یو ځای دي. دا شرک په صفت. اوس چې راشو معتزله ته نو آیا دوی چې دا بنده خالق وي نو د الله سره په ذات کې شریک وي؟ داسې هم نه وي. دا بنده د الله سره په صفاتو کې شریک وي؟ داسې هم نه وي. ځکه دوی خو وایي دا بنده چې کوم دی خالق د افعالو دی خو باوجود د محتاج دی چې الله ولا چې کوم دی صلاحیت ورکړي، الله پیدا کړي، الله ولا اندامونه ورکړي دي. بیا دې چې کوم دی خلق کوي په کسب سره کوي او الله پاک خلق کوي بغیر د کسب نه. الله محتاج نه دی. د دې محتاجۍ سره د کسب سره خالق وي نو صفت د الله پاک مخلوق ته ورنکړو نو ځکه ورته مشرک نشي ویلی. نو ویلی شي جواب کې چې الاشتراک و اشتراک څه ته ویلی شي؟ اثبات الشریک فی الالوهیت. شریک ثابتول په الوهیت کې به معنا وجود الوجودین. څنګه چې الله واجب الوجود دی او دغه شان ته بل اومني. کمال المجوس لکه څنګه چې مجوسیانو دو چې کوم دی واجب الوجود منل، دو خدایان منل، دا شرک په ذات دی. او داسې خو معتزله نه وي. او به معنا استحقاق العباده یا دویم دا چې د الله سره شریک کې په صفت کې او څنګه چې الله مستحق د عبادت دی هغه شان دی مستحق د عبادت وګڼي. کمال عبادت الاصنام څنګه چې بت پرست دي. والمعتزله او معتزله په یو کې هم نه دي. لا یثبتون ذلك خدا نه ثابتوي بل لا يجعلون خالقیت العبد بلکې دوی نه ګرځي خالقیت د بنده کا خالقیت الله تعالی په شان د خالقیت د الله. الله خالق دی خو مستقل دی، بنده خالق دی خو مستقل نه دی. دی چې کوم دی محتاج الله ته دی لافتقاره الى الاسباب. ځکه دا بنده خالق دی خو محتاج دی اسباب ته آلات ته التي هغه اسباب آلات هي بخلق الله تعالی کوم چې د الله په خلق دي. لہذا موږ ته مشرک او کافر نه وایو. شوبه پیدا شوله تاسو ټول په دې متفقی چې دته کافران مشرکان نه وایي. په تاسو کې چېرته پنجبیریان نه و چې لږه سخته خبره پکې کړې وي؟ دی کې به نه پنجبیریان وایي نه نشتي ممکن شتي. زمونږ بعضې مولیان چې کوم د ماوراء النهر دي نه هغوی وایي داسې تیز دي. هغوی پکې داسې تیزوالی کړی دی چې کوم ده و هغوی پې مهر لګولی دی. هغوی ورته وایي دا مشرکان دي.
نو فرمای دا چې الا ان مشايخ ما وراء النهر اغه علما چې کله ما وراء النهر دي قد بالغوا في تضليلهم اغه ډیره مبالغه کړې دي په گمراهۍ کې په هذه المساله حتى قالوا تر دې چې هغه داسې وایي ان المجوس اسعد حالا منهم وای مجوسیان د دوی نه خدي حيث لم يثبت الا شريكا واحدا مجوسیان خدای الله سره یو شریک بنلو او المعتزله يثبتون شركاء معتزله خو شرکا ثابتې لا تحصى پشمیر کې دي څومره چې انسانان دي دا څومره زناور دي دا غون دي خالقان وي چې خالقان وي دا شمیر چاته معلوم دي بنا په دې باندې دوی بشمیر خالقان ومنل مجوسیان صرف یو ومنل پته لګي مجوسیان تاسو نه وي خدي نه هغه په مشرکین په تومر کې او هغه چې کوم دې په خبره سخت وي کړی دا خدا دغه علما او حضرات وی کلام دی دا خود اهل حق و تمسکات او دلائل معتزله او د فرسو تمسکات ذکر کی فرمای وحدت المعتزله بان نفرق بالضروره بين حركه الماشي وبين حركه المرتعش دلیل عقلی د معتزله دا دی دوی وی لازمی خبر ده چې موږ فرق کوو او دا فرق ضروری او بدیهی دی یو چې کوم دی حرکت د ماشی د تلون کې د بل حرکت د مرتعش د پالنجی دی یو سړی پالنج وهاله دی نو هغه یا الله سي پالنج باندې دغه داسې خوځيږي یا نور بدن چې په لار رواني غونډ داسې ډچ دی ولې دی دا د مرتعش حرکت دی دا دغه په اختیار کې نه دی کچې دا په اختیار کې وینو د خپل ځان ولې داسې خوځاو ډېر کسان داسې وی چې هغه د لاس خوځيږي نو هغه په لاس کې نشي نیولای نو کدا په اختیار کې وینو د داسې کول یو دا حرکت د مرتعش دی دا غیر اختیاري دی او دویم د حرکت د ماشی تلون کې د خپل خوخه د کمرې نه روان شوې خپې مخ کې روسته کې د ترالي اوس په سبب وي به خپې مخ کې روسته کې ملي ته روانې بل خامه کې دا دوه مینس کې فرق دی او دا فرق بداهتن د ارسړې ته دی کوي ولی بداهتن دی ځکه چې اول به اختیار دی او دا دویم با اختیار دی بی اختیار او با اختیار کې هر انسان ته دی کوي نو دوه کې فرق دی اوس چې هر کله فرق مو یو با اختیار او یو بی اختیار او پته لګي با اختیار چې د استافه اختیار نو توي خالق او کوم چې بی اختیار حرکت د مرتعش نو دغه خالق الله دی داسنه اختیار کې نه و زمون فرق کو به ضرورت بین حرکت الماشي و بین حرکت المرتعش ان الاولى باختياره ربما حرکت چې زیو چکر لګي داسنه په اختیار د دون ثانیه لهذا دا فرق ثابت ده بداهتا وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى وين داسي وي کدا تمام د الله مخلوق شي کدا استا افعال اختیاری ده او غیر اختیاری نستا تمام افعال دا مخلوق د الله شو دا تلل الله کې جمعه ته الله را واستې پمانځه الله ودرولي به تا خسړې ولي وي ته چې کوم دی الله پیدا کړو د کور نه روان کې مدرسې ته راوستي سبق او علم د باندې کې دا خو د باندې الله وکړو تاسو کړی به ستا صفات ولي کو چې دا عالم دی خسړې دی دا بلې پیدا کو بوې تالتا په بازار کې نه خانه کې کین او چړې ولا ورکړې ورته د خلکو ترخونه خراوه دا څه الله کې به دا غبط ولي وای دا ارسل الله وکړو به دا غبط ولي وای او ستا صفات ولي او دارنګه دا صاحب را روان شو د تراله چې کوم د ښکته برکیږي موږ کې وېدا چې کوم د ثواب او ته ملويږي نو دا خو تاسو یې چې الله وکړو دا بل چې روان شو اته اغلا وکړه اته قتل وکړو دا ګناګار د جهنم ته روان دي نو دا افعال خو الله وکړو بیا هغه ولې جهنم ته بوزي لہذا د یو صفت کول د بل زم ذکر کول یو ته ثواب بل د پر عذاب د یو خو د بل بد دا فرق ختم شو چې ځکه تاسو خالق اسم الله وای نو دیم دلیل دوی ذکر کې فرمایي لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعده التكليف بیا خو چې کوم د قاعده تکلیف ختم شو لدا خو ارس الله پاک کوي نو بیا دا بنده مکلف ولید استاد وسنه خبره بار شو او په دې باطل شو المدح و ذم مدح و ذم یو صفت کې او د بل ذم کې په موږ باندې صفت کې په صدقات صفت کې په رجوع صفت کې او دا بل دروغ وي غیبت کې قتل کې شرابس کې دا غزم ذکر کې دا خاص الله او کړه بیا دا غزم ولي ذکر کې والصواب والعقاب
دا یو منځ کوي روجي نیسي سبقونه وي علم کوي وایي دته ثواب میلاویږي دا بل دروغ وایي قتلونه کوي غیبت او چغلیانې کوي وایي دته عذاب میلاویږي نو دته عذاب ولې میلاویږي وهو ظاهر دا ښکاره خبره والجواب ان ذلك انما يتوجه على الجبريه دې جواب کې فرمایي نو د خر په ځای باندې کولال مه ده خر جدایي چې کوم دی کولال یې جدا دی دا ستا اعتراض چې کوم دی دا په جبریو باندې که چسپان کې کولی شي خو په اهل حقو نشي کولی جبریا دا هم یو جماعت تیر شوی دی انسان دی مجبور محض وي تمام چې کوم دی الله جل جلاله کوي او دا انسان بس روان کړی دی دی خوی بوزي او آخوی بوزي دا د هیڅ اختیار نشته نو ته اعتراض وکړې نو په دې کولی شي چې هغوی د بنده لپاره اختیار نه وي الله روان کړی مونځ پې کوي الله روان کړی دروغ پې وي الله روان کړی یو کار پې کوي بل نو بیا صحیح ده چې ثواب نه دی پکار او عذاب نه دی پکار او مدح او ذم نه دی پکار په جبریو باندې که ته اعتراض وکړې کولی شي په خلاف د اهل حقونه اهل حق چې کوم دی هغوی بنده خالق نه وي خو کاسب یې وي خالق نه وي خو کاسب یې وي او دا چې څومره خبرې دا مرتب دي چې کوم دی په کسب باندې چې کوم انسان د خیر کسب وکړو نو وایي ثواب ورته میلاویږي د شر کسب دی وکړو نو عذاب میلاویږي د خیر کسب کې نو صفات به میلاویږي د شر کسب کې نو ذم به ته میلاویږي بنده هم کاسب وایو مجبور خو نه وایو او خالق نه وایو د خلق او د کسب منځ کې فرق څه شی دی نو مخکې په خپله به علامه ټکي ذکر کوي انما يتوجه استاذ اعتراض والدي په جبريو باندې القائلين کوم چې قول کې بنفي الكسب والاختيار او کسب او اختیار بنده لپاره نه وي اصلا واما نحن هل جمعنا بنسبته من ثابته اختيار او كسب على ما نحقق ان شاء الله تعالى وقد يتمسك بانه لو كان خالقا لافعال العباد لكان هو القائمون دوا اعتراض ذکر کړه معتزله د پر درې اعتراض دا وی ذکر کړي دوی وی چې کوم دی الله جل جلاله خالق شي خلق یو صفت دی دا بنخته د خالق پسې دا ته چې ناس دی خالق د ناس دی دا الله شو نبی خدا د الله صفت شو چې قاعد دی الله او دا بل چې ولاړ دی دا ولاړ هم الله پیدا کړي خالق د قیام دی نو بیا دا صفت د الله دی نو بیا به وایي چې الله قائم دی دا بل چې روان دی نو تاسو وایي دا خالق د مشي هم الله دی نو بیا به الله د پر صفت د ماشیونه وایي چې دی ماشی دی لہذا د خالق د قعود دی د قیام دی د مشي دی د نوم دی د یقظې دی د دې ټولو خالق تاسو الله وایي او چې دا هغه د پر صفت دی د خلق لہذا هغه په دې موصوف ګرځولی شي بیا پکار ده چې الله دې موصوف شي په قیام په قعود په مشي په نوم په یقظه په دې موصوف شي او سند دې چې دا صفات د الله د پر نشي ویل نو څنګه وایي چې الله خالق دی د قعود او د قیام او د بد نه کله چې کوم اعتراض دوی داسې کوي لو كان خالقا لافعال العباد والله جل جلاله خالق د افعال د بندگان وي د لکان هو القائم بهم دا ځکه خالق د قیام مندغه به قائم والقاعد او دا ذات بقاعد مزکه د خالق د قعود دی دا د صفات د پسې قائم والاكل والشارب اكل او شارب هم ځکه د خالق د اکل او خالق د شرب دا د صفات او صفات قائم وینو اکل بدغه پسې قائم او د اكل او د شارب او د زانی او د سارق او الى غیر ذلك او دا سے خبره کول چې کده وهذا جهد عظیم د پیرات کې ودا سے خبره کول د جهالت خبره قانون دی چې کده یو خلق د شی وی یو چې کده اتصاب د شی وی خلق جدا د سیز یو اتصاب جدا وی خالق چې کده الله منو اتصاب په دینه منو اتصاب د راضی په کسب سره کم سړی کسب د ناس دی کوي هغه د پاره به صفت د ناس دی راځي کسب د قیام دی هغه د پاره به صفت د قیام راځي کم د پاره کسب د مشي وي کم د پاره کسب د عقل وي د شرب وي نو دغه د پاره صفات وي د چا پسې چې د صفت قائم وي دغه صفت وي د خالق د پاره صفت نه وي د چا پسې چې قائم وي عقل دا قائم د عاقل پسې دغه صفت دی مشي دا قائم د ماشي پسې دغه صفت وي
دارنګه زنا دا قائم د زانی په سیدا د صفت ده، سرقه دا قائم د سارق په سیدا د صفت ده. چا پسې چې قائم وي دا د صفت وي، د موجود د پر صفات نه ورنه کله موجود د پر صفات وي د چت باندې دوه کسات ودرېږي او د یو د بل دی کور کوي. دا حرکت د متحرک محرک پیدا کو که پیدا نه کو. اوس اول چې ښکته روان دی نو متحرک کوي او دی چا پسې چې نه پیدا موجود پیدا هغه ولاړ دی بر او متحرک هغه دی چې په ښکته روان دی. پته لګي دا حرکت دغه پسې قائم دی، دغه صفت د موجود د پر صفات نه. د غر په سر چې ته ودرېږې او ګټ راخوشي کې رواني نو موجود خو ته وي، لیکن اخوا حرکت تا پسې قائم دی که د ګټ پسې قائم دی او د ګټ پسې قائم دی. لہذا موصوف به هغه وي چې چا پسې صفت قائم وي او دا قائم د موجود پسې نه وي، نو ځکه د هغه دپاره دا صفات الله موجود د قیام او د قعود او د اکل او د شرب دی، خو دا صفات د هغه پسې قائم نه دي. دا صفات چې کوم دی د چا پسې چې قائم وي نو هغه به په دې موصوف ګرځېږي چې کوم کاسب دی. نو دی فرمایي چې وهذا جهل عظيم لأن المتصف بشيء اتصال ده شيء ده چابني من قام به ذلك الشيء چا بس دا شيء قائم وي دا دغه پر صفات وي لا من اوجده دا چا صفات نه چې چا موجود کړي دي. اولا يرونه دا معتزله دا نه ګوري چې ان الله تعالی هو الخالق، الله پاک پیدا کون کې لسواد بل بیاض وسائر صفات، الله خالق د سوادم دی او د بیاضم دی. نو دا خو تاسو باندې دا خالق چې کوم دی د صفاتو د پاجسامو کې نو بیا دام د الله د پر ازل چې د موجود باندې موصوف کیږي نو بیا دا ول صفاتو باندې او دا خو تاسو باندې چې د الله صفات نه دي ولا يتصف بذلك. څلورم دلیل د معتزله ذکر کوي وربما يتوسطوا او کله کله تمسک کوي شی بقوله تعالی فتبارك الله احسن الخالقين. برکت والا دے اللہ پاک چې کوم خیسته پیدا کوونکی دی احسن الخالقین، خالقین جمع ده. پته لګي یو خو الله دې دا نورو سره څوک دا نورو سره دغه زیات عمل بد کوي کنه. همدارنګه دویم د حضرت عیسی علیه السلام په شان کې الله فرمایي و استخلق من الطين، هغه ته صفت د خلق ذکر شوی، تخلق عیسی علیه السلام ته پیدا کول من الطين که هیئت الطير. نو پته لګي مخلوق د پر صفت د خالقیت شته. والجواب ان الخلق ها هنا بمعنى التقديري، جواب د دوه نظر چې دلته خلق په معنا د ایجاد سره نه دی، دلته خلق په معنا د اندازوالي سره دی. تم اندازه کې بلم اندازه کې هر یو د سیس اندازه او مقدار برابرۍ. فتبارك الله احسن الخالقين، برکت ورکول له هغه ذات دی چې خیسته اندازه کوونکی دی. خیسته اندازه الله کی تب سے استابه اندازه سی و استخلق من استقدر تاب اندازه ول ګور خټه به راواغس لاس کې به داس وکړه یو اندازه ته مرغی شکل به برابر کو کوکه به پکې وکړو به اخوا چې کوم ده الله پاک هغه جن دې نو تابه صرف دا اندازه او تقدیر برابر او تابه دا تصویر برابر او